الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. القرآن الكريم د درس آداب او د عام فنونهم ځکه هغه علوم عالیه دپاره د زده کړې د قرآن او د سنت او هغې کې که حسن لذاته نه وي خو لغیره که هغه ګریمر دی که نحو ده که صرف دی که منطق دی که فلسفه ده اصول فقه دي او فقه چونکه مستنبطه د قرآن او د سنت نو د دې علومو آداب او خصوصا د قرآن کریم د درس آدابو کې یو دا دي چې اکتساب محنت به سړی کوي ځکه الله رب العالمین انسان مشقت کې پیدا کړی لقد خلقنا الانسان فی کبد وان لیس للانسان الا ما سعى او د سعی نتیجه کې الله رب العالمین ثمرات هم ورکړي نو یو اکتساب بقدر الكد تعطى ما تروم ومن عمل ولا لیلا یقوم هر شي دپاره سړی محنت کوي خامخ د محنت نتیجه الله رب العالمین خامخ ورکړي او دویم نمبر هغې ته ویل کېږي اهتمام چې پابندۍ سره هم کوي او دا شی ته محتم بالشان ښکاري زمونږ اکثر مصیبت دی چې د روجې میاشت یا د شعبان نه دې خوا دا د قرآن کریم د تاج پوشۍ میاشت لکه نبی علیه الصلاة والسلام ته به جبریل امین راته او دور به یې کو روجه کې کال کې به نبی علیه السلام ته پهلې دور کو نو زموږ اکثر طالبان چې د شعبان میاشت شي نو دوی مناظرو کورسونو ته لاړ شي حالانکه که مناظرې وویل زده کوي هم قرآن کې زده کېږي که د فنون اجرا کوي هم په قرآن کې کېږي یا پکې د نحو یا صرف دورې له لاړ شي نو سالم کال یې تاسو کو سالم کال یې تا نحو امیر نه شو یادولی یا دې صرف میر نه شو ویلی یا به میزان الصرف نه شو ویلی نو ته به اوس په یو نوي میاشت کې څه میزان الصرف وه او نه دغه کتابونه داسې اعجاز دی او قرآن خو یو معجز کتاب دی ځکه چې دې میاشت کې او د شعبان په دې نیمه شعبان کې چې څومره سبق دی وي او شپږ اته ګنټې درس یقینا دا ټول زندگی پوره کوي بل قرآن کریم کې چې کوم مسلې اجرا وشي یا کوم مسله ورته یاد شي یا کومه قاعده یاد شي نو هغه به سړي نه هېرېږي نه دا د قرآن کریم اعجاز معجز کتاب دی نو د دې اهتمام کول او دا ورته محتم بالشان ښکاري کله چې ته خپل فنونو سره علومو سره په خپله مخلص نه یې او هغې له ثانوي حیثیت ورکوي نو بیا هغه وده نه کوي او که سړی ملا هم شي نو هغه بیا بېفیدې ملا وي او هغه بیا د کار شی ته الله رب العالمین د کار سړی ته بیا نه جوړوي او دریم نمبر هغې ته ویلی کېږي احترام احترام د قرآن کریم احترام خو واجب او فرض دی دارنګه د سنت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د صحابه کرام تر دې پورې علماء کرام فرمایي چې د دې تیپای هم احترام ساتي د دې وخت په ناړه
ځکه دې باندې ته کتابونه ایږدي قرآن ایږدي او کله کله به داسې نیستمن طالبانو زموږ په شان نو هغه به قرآن کریم دا تختګۍ به سر ته کېښو په دې به وده کېدل د کتاب به احترام کوي د ملګري به احترام کوي د استاد به احترام کوي نوی ملګری راشي هغه له به زیم ورکوي ساړو به یې په ځان نه راولي ځکه رزق واده خو رب کړی او کوم رزق چې الله دې طالبانو مولانو ته ورکوي والله لازم که دا بل چا راولي نو د هغې وجه دا ده چې د ګوره تاسو جوماتونو کې اوسېږئ یا مدرسه کې اوسېږئ هاسټل کې تاسو سره په ګاونډ کې کالج کې هم هاسټل دي جانزیب کالج کې څومره غټ هاسټل دی سوات یونیورسټۍ کې څومره غټ هاسټل دی سرکاري هاسټل دي میس دی ورسره خرچې دي پکې خو لیکن ستاسو چېرته نه وي اورېدلي چې چا غویه حلاله کړې دی میخ حلاله کړې ده ګډ پیسه حلاله کړې دی او هغه یې د هغه سټوډنټ هغه هم طالب العلمان دی یا دیګونه یې بخ کړي دي او هغه یې کالج ته ځي نو دا دیګونه پخېږي ګډ پیسه حلالېږي او تاسو لره خیر خیرات کې تاسو لره دا اصل کې تاسو کمال نه دی نه زمون کمال دی دا د دې کتاب کمال دی او دا د حضرت ابراهیم علیه السلام دعا ده چې هغه د خپل اولاد لپاره کړې ده او بیا د اسماعیل علیه السلام لپاره چې دعا کوله او د خپل اهلیې لپاره انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من السماء وجه ورته مخد ليقيموا الصلاة چې اقامت د دین کوي اقامت د مونځ کوي او داسې ځای کې مې پرېښودلې چې شړ وطن دی اوبه پکې نشتي بوټي پکې نشتي نن مکې معظمې ته وګورئ یجبا الیه ثمرات کل شی د هر طرف نه هغې ته مېوې را روانې مکه معظمه کې به داسې دنیا کې به داسې مېوه نه وي چې باغات کې موجوده دي او تازه بالکل نمبر یې پې لګېدلي زوړ شی څوک خرڅولی نه شي د الله رب العالمین د هغې برکات دي کابره هردم تجلامی فضول ایزی اخلاصات ابراهیم دغه دعا الله رب العالمین ستاسو د طلباو په حق کې قبوله کړې د دې وجه نه طالب العلم دې دا سوچ نه کوي یا نه د عالم دا سوچ چې زه به څه خورم نو زه به تاسو ته خپله مختصره قصه وکړم یقین وساتئ زه مخکې کالې چمن کې کوټه کې جلسه وه ما ته هغه وویل راشه ما انکار وکړم هغه ما ته وټسپ باندې ټکټ راولېږه د اجازه ما سره جیب کې 50,000 روپۍ پېښور نه تلم اسلام آباد ته اسلام آباد د جاز کې تلم 50,000 روپۍ ما دغې چا نه راواغست 10,000 روپۍ نو 10,000 روپۍ ما سره په جیب کې وي 100 روپۍ له پاسه وي او 200-300 روپۍ له پاسه وي والله والا زه جاز کې کېناستم نو حیدر خان هوتي پکې هم دی نه افتخار پکې هم دی بلوچستان سابق گورنر پکې هم دی زمونږ مولانا صلاح الدین ایوبي هم پکې ناست دی مخکې زه هم کېناستم خلکو لاس ماس بلاو زما سره په دې سیټ باندې یو هټه کټه یو کس کېناست او دې طرف ته بل کس کېناست یقین وساتئ داسې 15 منټه 10 منټه اجازه وخېږي نو سره لږ او بیا د پاکستان فضاګانې داسې چې لړي دا داسې سکي نو موږ اوراد کول ذکر کوو تلاوت کوو دې کسانو ما سره هم لاس میلاو کړه زما دې ګاونډ کې چې کوم کس ناست وم ده ما ته وویل چې معلومېږي دا چې ته داسې غټې عهدې منې یا څه نو اوس ونه نو مخکې زه پاتې شوی یم ما ته ته کاروبار څه کوې مې نشته مې توکل علی الله یا توکل څه شي دی مې دا غیر مرئي شی دی په نظر نه راځي ما ته نه ښکاري لکه څنګه چې خدای نه ښکاري یقین وساتئ دا سړی چې کوزېده زما د جیب کې لاس دا سړی ما بار په ایرپورټ کې کوت خو ما ته په لاس نه یې راغی پیسې چې ما شمار کې 65,000 روپۍ زما جیب کې او هلته کې هغه جلسې والو ټکټ هم راکړی هغه جلسې والو ما له 35 که 50,000 روپۍ نور هم راکړي واپس چې رانه 15,000 روپۍ مې دا سړي قرض ورکړی او 1,00,000 روپۍ راسه پاتې شو نو دا چا د الله رب العالمین
وزان بچا ته محتاج کوي نه خسپینه بد بغرزه خمزداري کپڑے غوندي ځان سمبالوي او ټیک ټاک کوي فیسبوک باندې ځان وخت مزای ډېر ضروري او دا چې چرته فیسبوک کوي نو مطالعه کوي او یو شی اپلوډ کوي چې هغه د دین د اسلام د مذاهب سره دغه تعلق د اسلام د معاشي نظام سره اقتصادي نظام سره سیاسي نظام سره عدالتي نظام سره دا په دنیا کې پیغام کوي سوشل میډیا ده دا دعوت یو غټ ذریعہ جوړوي نو احترام چې نه کوي خدای پاک هغه ته بیا علم نه وایي او احترام چې کوي نو یقینا هغه الله رب العالمین علم غیر ضروري خلکو سره کېناستل پاڅېدل دا چې تاسو کوئ بیا به ستاسو وقت کمي په محله کې داسې اوسېږئ کأنک غریب لکه چې ته بالکل ناشنا یې د طالب سړي یار او دوست دا کتاب خیر جلیس فی زمان کتاب او د ضرورت مطابق د خلکو سره ناسته ولاړه کوه کلي ته چې واپسېږئ که ته فارغ شوی که نه فارغ شوی ستا ډیوټي ده ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم کله واپس کېږي چې چېرې زده کړي دي هغه شیونه چې هغه د محلې سره د قام سره د دې سره تعلق ساتي نو هغه به هلته کې خامخا وایي او چې کوم ستا سبق کتابونه دي دا کتابونه به نه وایي چې ته خلکو ته سربیر شروع کړي چې ضربه ضربه ضربو ضربت ضربته یا زنجیره ترکیب ورته شروع کړي نه چې کوم مسله ته ووینې چې زما په علاقه کې د دې ضرورت دی او تا ته یادې خپل منبر ته مخې ځه د هغه جومات امام ته ووایه داسې مو وایه د احترام په جذبه کې چې مولانا صاحب دا مسله څنګه ده د پوهې په انداز کې ووایه او مونځ چې کوې نو بالکل اطمینان سره مونځ کوه د تعدیلو د ارکانو خیال ساتو چې تا ته خلک ګوري نو ته مو ماډلې صحابه کرامو چې دعوت ورکوو نو هغوی کونو مثلنا زمونږ په شانې جوړ شي زمونږ شان ځکه الله معیار د ایمان وګرځي نو احترام او بل اجتناب ګناه نه کوشش دا کوي چې سړی ځان بچ کړي نو خو انسان د ګناه ته نه کېږي که پټ یو که بډا وي د خدای نه سړی حیا کوي زمونږ له پاسه یو ذات شته و اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى چې ما باندې ما باندې ټول عمر الله دی ما ویني یا به زه یو ځلې د الله مخکې ودرېږم دواړه ترجمې نو اجتناب او ځکه هو امام شافعي رحمة الله علیه دا خبره کوله که نه فإن العلم نور من إله ونور الله لا يعطى لعاص علم خو رڼا ده او ته منګی دی منګوټی دی برتن دی هغه دې وینځلی نه وي پاک کړی نه وي بدبودار وي هغې ته چې پی وغورځوئ بس دا پی به بدبودار کېږي چې وی وینځي نو هغې کې به محفوظ پاتې کېږي نو دا یو لازمي خبر اجتناب او بل تضرع عاجزي چې عاجزي درکې الله رب العالمین به درته ډېر لوی مقام لري من تواضع لله رفعه ومن تکبر وضعه مچۍ وړوکې ونې حیوان حشرات عاجزي پکې وه الله وله ګبین وه هاتي دومره غټ دی لیکن هغې کې ګبین نشته جودي غر ته ګورې وړوکی غر دی ټولو غرونه سرونه اوچت کړي او جودي غر وړوکی په ما به کله کښېني کشتی راغله حضرت نوح علیه السلام په هغه کښېناست دارنګې
ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ غریب صحابي مدینه منوره کې ډېر لوی سرداران دوم خپل کور صفا کړی دی چې نبی علیه السلام مکې نه راځي زما کور کې به کله زه خو اوبه کې بیټک دی هغه راغی هغه ته مې راوړ نو تضرع عاجزي کوو او بل مقصود اصلی نه هغه ته خیال کول مقصود اصلی څه شی دی خلاصه د صورت ده موضوع د صورت ده مرکزی مضمون جوړ او مضامین د صورت دي چې قران کریم کې څومره مضامین دي او ورسره ربط د سورتونو ربط د آیتونو شان نزول کله او ورسره د مشکل آیاتونو حل هغه باندې زیاته توجه ورکړو چې مضامین د صورت او هغه مقصود اصلي دي او بل چې یو مضمون یا توجیه یو استاد وکي او هغه سره مسله حل شي ته یو بل توجیه ذهن کې پرته وي نو ته چې د ذهن کې دا رانه ولې چې د استاد نه پوهېږي زه پوهېږم ځکه توجیهات خو ډېر نو د هغه توجیه تپوس هم د استاد نه کولی شي د چټ په ذریعه باندې تپوس وکړي او بل علمي کولي خاصه خداوندي ده کېدې شي استاد نو سبقت لساني وشي یا یو شی غلط انسان دی نو ته چې د بدګمانه نشي بلکې د هغې د کریکشن دپاره د هغې د صحیح کولو دپاره هغه ته یو چټو لږه لکه مثال طور شاپور شیخ القرآن رحمت الله علیه الله دې قبر ګلي ګلزار کړي یو ځل درس ورکوم نو درس کې وي چې یعقوب علیہ السلام باندې نابیناتوب نه راغلی ځکه الله په انبیاو داسې مرض نه راولي چې دیني کاس ته تاوان رسي نو دې ځله چې راغی فلما ان جاء البشیر ان جاءه البشیر او بیا چې کمیس هغه وغورځو فرتد بصیره ما ورته چټ کې ولیکل حضرت ظاهري خدا معلومیږي چې د نابینا شي او بیا بینایی واپس راغلی د قرآن د دې خدای یقینو که شیخ صاحب دومره خوشحاله شو دعا وکړه مولانا اشرف علي تنوي رحمت الله علیه ویلو چې د بیت المقدس تعمیر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شاګرد متخطو کې چې نه د تعمیر خو مخکې شه د سليمان علیه السلام هم کړی مولانا اشرف علي تنوي صاحب د شاګرد خط او خپل رجوع دای باقاعده چاپ کړی امام صاحب بارک نه راځي راجا ابو حنیفه الى قول صاحبین امام صاحب خپل صاحبانو ته رجوع او رجوع چې دا د عجز علامه ده او انسان دې کله کله څنګه غلطي وشي نو دا د قران کریم آداب او بل انحماق سره پابندۍ سره کېناستل داسې نه چې زه په خپل مرضۍ باندې ځم او راځم قرآن له چې ټایم ورکړي بلکل ټیک ټاک ټایم په ټایم باندې راځي کوم ځای پاتې شي د سړي بیمارۍ د وجې نه بل څه داسې شرعي عذر دا بیا سړی د خپل ملګري نه تپوس کي استاد نه تپوس کي ورسره تکرار هم وکړي او داسې لازمه نه ده چې یاره زه د مدرسې یا د وفاق په امتحان کې محنت کوم چې ما د سند میلاو شي ښې نمبر یې د خدای امتحان خو ډېر ضرور دی سړی دې دپاره وایي چې الله رب العالمین او بل چې دې کې هو وعید راغلی دی که نه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر
دا الله آسان کړی دی د پند دپاره د واعظ دپاره د زده کړې دپاره جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهامه الرجال ټول علوم په دې کې منبع د ټول علوم مصطلحه دي او کو علوم غیر مصطلحه دي مجازي دي او کو حقيقي علوم نو دې له اهمیت ورکوو نو دې انحماق پابندۍ سره او سړی به هله کامیابۍ ته الله رب العالمین رسوي نو دا د قرآن کریم هغه څو اهم خبرې دي چې دې نه بغیر ګزاره نه کېږي اوس د قرآن کریم د لفظ تحقیق څوک دا خبره هم کوي چې قرآن د قرن زمانه ته او یو زمانه چې ختم شي بل پیړۍ شروع شي د قرن دا یو ځای شي نو قرآن هم داسې یو ځای شوی او بعضې خلک وایي دا د قران نه دی حج قران چې په یو احرام سره وکړي عمره او حج او دغه شانې دغه زم شي که نه او دا هم زم شوی دی او محققین دا هم وایي چې قرأ الكتاب قرأا وقراءة وقرآنا واقتراءا محققین سوي چې قرأ الكتاب قرأا وقراءة وقرآنا واقتراءا قرأ الكتاب قرأا وقراءة وقرآنا واقتراءا او مطلب یې څه دی نطق بالمکتوب فيه او طالع نطق بالمكتوب فيه او طالع او محققين داموي قرأ الشيء قرأا وقرآنا بل سوي داوي قرأ الشيء قرأا وقرآنا قرأ الشيء قرأا وقرآنا ومعنى صدا جمعه وزم بعضه مع بعض نو قرآن ته قرآن ذکوي چې دا لوستې شوی دی مطالعه کړی شوی دی او زم کړی شوی جمع کړی شوی نو قرأ الشيء قرأا وقرآنا جمعه وزم بعضه مع بعض نو دې ته قرآن کریم قرآن علم دی او نور اسماء صفتی دی او کثرت د اسامیو دلالت کی په عظمت د مسما چې قرآن ولې دی ځکه دا مجید دی ځکه دا نور دی ځکه دا حکیم دی ځکه دا هادي دی ځکه دا مجید دی نو قرآن علم دی نور اسماء صفتی دی لکه څنګه چې لفظ د الله دی الله علم دی نور اسماء صفتی دی او د هغې بعد ورسته راشي چې الله مشتق دی که مشتق منه ده او دې کې معروف مسلک د چا دی او که مشتق منه وي ماده د اشتقاقي څه ده نو په هغې ورسته باس راشي نو قرآن کریم د لفظ تحقیق شو چې قرآن کریم قرأ الكتاب قرأا وقراءة وقرآنا واقتراء نطق بالمكتوب فيه او طالع یا قرأ الشيء قرأا وقرآنا جمعه وزم بعضه مع بعض جمع کړی شوی دی لوستی شوی دی زم کړی شوی دی مطالعه کړی شوی په دنیا کې د ټول نه واحد کتاب دا دی چې دا ټول نه زیات لوستی کېږي اوس خو د قادیانانو چناب نه کوي ځان له احمدي فرقې
ځان له ترجمه چاپ کړي دي هغه فیسبوک باندې په یوټیوب باندې هغه اپلوډ کړي پاکستان کې چاپ کیږي دنیا ته خوري او دلته کې به ګرځېدل چې زاړه د ترجمه قرآنونه راکړي تاسو له نه وي نه یې کې ورسته دومره باغې کې تحریف کړی دی په ترجمه کې هغه ونیسلی شو وایي که ډېر غټ غټ سامه ملبسې وي هغې کې هایي کورټ فیصلې وکړي سپریم کورټ چې دا ونیسي او انتظامي افسرانو د چینوټ هغوی سره تعاون نه کړ وبالآخرة هم يوقنون دې کې لاول نه ترجمه دا کړله چې یقین لري په موعود شي نو موعود کې دوی یو قادیاني مچولی بالنبوة الآخرة ځکه هغه جناب رسول الله آخري نبي نه مني نو قرآن کریم چې زده کړئ او ټیک ټاک زده کړئ وکړئ نو بیا به دا خلک مو مخې له نشي راتلی هغه کتاب دی چې دغه تحقیق شو قرأ الکتاب قرأا وقراءة وقرآنا واختراء يعني نطق بالمكتوب فيه أو طالع أو قرأ الشيء قرأا وقرآنا جمعه وضم بعضه مع بعض قرآن ته قرآن ځکه وایي چې دا لوستی شوی دی مطالعه کړی شوی دی ضم کړی شوی دی جمع کړی شوی دی او دا مخکې خبره مو وکړه چې یا د قرآن نه دی او یا د قرن نه دی یا د قرت نه دی ټولې خبرې صحیح دي نو دا د قرآن کریم هغه لفظي تحقیق او دا علم دی او نور اسماء صفتی دی او کثرت د اسامیو دلالت کی په عظمت د مسمى لکه سره وي چې فلان کې سره یره دا خو بادشاہ دی فلان کې دا خو ډیر صحیح سخی دی فلان کې دا خو زمره دی دا ونه وي چې ګډ دی نو د دې د وجه نه دا سړي صفاتونه لکه تاسو کله مختصر المانی وایي یا نور کتابونه وایي نو هغې لپاره مختلف عنوانات راځي لکه فلان کریم فلان کې سړی کریم دی بیا بل لفظ راشي فلان کې سړی چې دی جبان الکلب د ده سپی چې دی ډېر بېکاره دی غږ ګوږ نه کوي غپل نه کوي ځکه نه کوي چې مېلمانه یې ډېر راځي فلان محظور الحزیر الفصیل د فلانکي سړي سخی چې دی دا ډېر ټپ دی ټپ ځکه دی چې د غوا پی مېلمانه خوري هغه ته نه میلاوي فلان کثیر الرماد د فلانکي سړي په نغري کې ایرې ډېرې دي ایرې ځکه ډېرې دي چې پخلی پکې ډېر کي نو دا ټول خبرې چې دي د مامې خو سمبټ ته والی کېږي مطلب دا دی چې فلانکي سړی سخي دی فلانکي سړی سخي دی مختلف عنوانات الاستعمال نو دغه شان قرآن علم نور اسماء صفتی او کثرت د اسامیو دلالت کی په عظمت د مسمى چې قرآن ډېر لوی کتاب او قرآن ډېر بل قرآن لفظ د مخکې کتابونو لپاره مستعمل شوی دی په لغت کې خو اصطلاحا دا صرف د قرآن کریم لپاره مستعمل لکه یو روایت کې راځي چې داود علیه السلام یقرأ القرآن قرآن ولوست ناغه مطلق خیرت نراشي خو چې اسم دی نو دا صرف د دې کتاب چې قرآن لکه سورة فاتحه دا په یو نبی نه راغلی په غیر د جناب رسول الله نه په یو کتاب کې شته نه انجیل کې نه زبور کې نه تورات کې نه آسماني 1400 صحیفې نازلې شوي دي آسماني کتابونه یو کتاب کې سورة فاتحه نشته صرف په قرآن کریم کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا د سبق ابتدا شوله نور مرګر ته مو وای او سبانه موږ بیا اسامي شروع کړو زو اسامي وګورو او سبانه بیا نو اسامي د قران کریم یو د قران کریم نوم دی کتاب او دویم نوم دی مبین او سورۃ زخرف آیت نمبر 1
حامیم والکتاب المبین. نو کتاب او مبین. او دویم نومی دے، دریم او سلورم نومی دے قرآن او کریم. لکه انه لقرآن کریم. او دا سورة واقعہ 77 نمبر ہے. پنځم نومی دے کلام او شپږم نومی دے النور. سورة توبہ آیت نمبر 2 حتی یسمع کلام اللہ. ودارنگی سورة النساء آیت نمبر 175 وانزلنا الیکم نورا مبینا. ودارنگی وم نومی دے او اتم نومی دے وم هدن او اتم رحمت. هدن و رحمت للمؤمنین. سورة فرقان. سورة یونس هدن و رحمت للمؤمنین 54 نمبر آیت. نهم نومی دے فرقان. لك تبارك الذي نزل الفرقان. سورة الفرقان أولاني آية. لسم نومی دے شفاء. سورة بني إسرائيل 84 نمبر آية. وننزل من القرآن ما هو شفاء. يولسم نومی دے موعظة. دا سورة يونس کی 57 نمبر آیت قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. او دولسم نومی شفاء لما في الصدور. دا آیت دے. او دیارلسم سوالسم نومی دے ذکر او مبارک. سورة انبیاء 50 نمبر آیت. او پنلسم نومی دے علی. سورة زخرف 3 نمبر آیت. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. شپاڑسم نومی دے حکمت. سورة قمر 5 نمبر آیت حکمت بالغہ. اولسم نومی دے حکیم. تلك آیات الكتاب الحکیم. سورة یونس اولانیہ نمبر آیت. اور تلسم نومی دے مہیمن. سورة مائدہ ومہیمن علیہ 48 نمبر آیت. اور نلسم نومی دے الجبل الحبل. سورة آل عمران 103 نمبر آیات واعتصموا بحبل اللہ. شلم نومی دے صراط مستقیم. سورة انعام 153 نمبر آیات وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. ایوشتم نومی دے قیم. سورة کاف کی قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن. سورة کاف آیت نمبر 2. اور دارنگی دوشتم درشتم میں قول او فصل. اور سورة طارق کی براشی انہو لقول فصل وما هو بالحزن. یہ ولسم نمبر ہے. اور سلیرشتم میں دے نبأ عظیم. لکہ سورة نبأ اولنے آیت عما يتساءلون عن النبأ العظیم. اور پنزشتم شپگشتم وشتم نمی احسن الحدیث مسانی مشابہ. احسن الحدیث مسانی او مشابہ. اللہ نزل احسن الكتاب احسن الحدیث کتابا متشابہا مسانی. دارنگی بلنمی دے ام الكتاب. بلنمی دے قرآن عظیم. بلنمی دے مجید. دا ټول نمونه دلالت کی په عظمت د مسلمان. نور هم ډیر شي نمونه دي خو من جمله دا څو نمونه. نو نن دا افتتاح شوله چې تحقیق د لفظ د قرآن او آداب د درس د قرآن او اسامی د قرآن کریم. او سبا نه به ان شاء الله
یو بس نور تعریف موضوع او فائدہ د تعلم د قرآن بے فضیلت د قرآن او بیا ربط د مضامین د قرآن او مضامین د قرآن بیا مسئله الہ او بیا ورسره چې قرآن کریم کې د څو اشراک رد کی هغه شرکونه مو بیانوي ورسره قرآن کریم کې مضامین څو مضامین دي اته مضامین دي د اته مضامینو ربط څنګه دی او دلایل پکې څو بیانېږي لکه دلیل عقلی نقلی وحی د هغې اقسام څه دي دلیل عقلی په څو قسمه دی دلیل نقلی په څو قسمه دی دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم څه ته وایي عقلی محض څه ته وایي وحی په څو قسمه دی نو دا د قرآن هغه اصل مضامین دي چې دا ورته یاد شي نو بیا اول ورته اجرا کولی شي او بیا قرآن په څو قراتو باندې راغلی دی او په یو قرات باندې بیا ولې اکتفا شوې ده نو هغه مضمون هم راشي چې قرآن کریم په دومره قراتو راغلی نو سبا نه به انشاءالله العزیز بیا دا موږ نن افتتاح قدرو سبا نه بیا لږ سبق ډېر چې روژې ته موږ انشاءالله کوشش دا کوو چې څلور شپږ سپارې وکړو صحیح ده ځان سره نور ملګري هم راولئ او دا ستاسو ذمه داري شو ځان سره